دا دعا او دا وظیفه د نصیب والو دپاره ده. کم کسان چې د نصیب خاوندان دي دا وظیفه هغوی لازمان کوي او پرېږدي نه. د دې وظیفې په برکت باندې الله پاک به دومره مال او دولت درکړي تاسو له چې خلک به تاسو نه تپوس کوي چې دا دومره دولت د کم طرفې رالی. امید در کوم محترمو چې دا وظیفه به زمونږ او ستاسو لپاره ډېره زیاته کارآمد او ډېره زیاته بهترین ثابتېږي. د ثواب په نیت باندې خپلو ملګرو سره دوستانو سره خویندرونو سره شریکه کړئ چې په دې کار خیر کې هغوی موږ سره په دې سفر کې موږ سره هم هغوی دا شامل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان ذات په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجتونه پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مشکلات ته ختم کړي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده د وظیفه ډېره زیاته ناشنا او ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده. کو څوک دا غواړي چې الله پاک د مال بې فنا مال او دولت راکړي. الله پاک دې زما دعاګانې قبوله کړي. الله پاک دې زما په ښځه کې رشته وکړي. الله پاک د موږ له دومره رزق راکړي دومره فراح او وافر رزق راکړي چې پوره جهان له دې موږ ورکړو. پوره جهان خیرانه وي چې د دومره رزق د رقم طرفې یو مختصر غونتې عمل دی. بس صرف په دې طریقه باندې تاسو له دعا وکئ بیا تماشه کوئ چې الله پاک څنګه زموږ او ستاسو حالات دا بهتر کوي. یاد ساتئ محترمو چې کله موږ وظیفه کوو د هغې نه مخکې به دا عمل ضرور کوو. درود پاک به ووایو. د هغې نه بعد به خپل نیک عمل دا به الله پاک ته وسیله کو. امید ساتئ محترمو چې وسیله دا جایز ده. یا الله پاک زما پلان کې نیک عمل کو تا ته قبول وي د هغې په وساطت باندې د هغې په ذریعه باندې زما له دعا قبوله کړه. د هغې په ذریعه باندې زما د پلان کې کار وکړه. د هغې په ذریعه باندې زما له وظیفه قبوله کړه چې تا ته په دنیا کې څومره نیک کارونه ښکاري څومره نیک او تا څومره کړي په ټولو کې کم افضلي د الله پاک ته پیش کړه. دا یوه خبره شوه. دویم نمبر خبره ده چې پروردګار زما پلان کې نیک سړي سره محبت دی. پلان کې نیک عالم ستا د رضا د وجې زما هغه سره محبت دی. پروردګاره که دا محبت زما ستا د رضا دپاره وي نو زما د پلان کې کار دا پوره کړه. د رزق مسله وي د هغه د وجې نیک بنده دی او هغه تا ته وسیله کوم. پروردګاره د هغه برکت باندې زما رشته وکړه. د هغه په برکت باندې زما رزق داسې واکړه. د هغه د وجې د هغه د وجې نه زما مال او دولت داسې واکړه. زما څومره حاجات دي څومره مسایل دي دا ټول پروردګار ختم کړه. وسیله محترمو جایز ده. دوه خبرې شولې. یو خپل نیک عمل پیش کول دي. یو قسم له خپل د عمل ویلې ورکول دي. پروردګار زما د عمل دی کو تا د قبولي په دې باندې زما د نور کارونه پوره کړه. او یو محترم او نیک سړی دی هغه موږ الله پاک ته وسیله کوو. هغه سره کوم محبت کوو نو محترمه د محبت دا چاوړی دا لږ درونی کم نیک سړی دی او زما او ستا هغه سره محبت دی. دغه نیک سړی الله پاک ته وسیله کوې پروردګاره د ده د خاطره د ده د طرفه د ده د وجې نه زما د پلان کې کار وکړي. نو راځئ چې خپل دعاګانې په دې طریقه باندې وغواړو. د دواړو جهانو سردار مبارک الله پاک ته وسیله کړي. ای پروردګاره ستا ښکلی محبوب ستا بهترین محبوب تا ته ګران دی. د هغه په نوم باندې د هغه په زلفو باندې تا قسمونه خوړلي. پروردګاره د خپل پیغمبر په خاطر زما نه کار وکړه. د خپل پیغمبر په خاطر باندې زما د رزق دا مسله ختمه کړه. ورسره دا وظیفه وکړه. یا غنیو یا مغنی یا غنیو یا مغنی یا فتاحو یا رزاقو یا فتاحو یا رزاقو. روزانه سره ماښام ځان لپاره دا وظیفه کوي. یا غنیو یا مغنی سل پیرې یا فتاحو یا رزاقو سل پیرې سره ماښام. امید در به کوم چې دومره پاورفل وظیفه
تاسو ته په ژوند کې محترم نه چا نه ویلي دومره ناشنا وظیفه را کوشش وکړو چې په خپل هم وکړو ملګرو سره هم شیر کړو عمل هم پې وکړو او ځان د زندګۍ معمول هم احساس کړو محترمو الله پاک هم خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته